ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز المحترم علماء کرام حفاظ عظام و زمانی محترم مشران اولا زدغی سوار لسما شمانو تا داغی والدینو تا داغی استازانو تا وخصوصا مولانا فلک نیاز صاحب تا مبارکباد پیش کو اللہ رب العزت دغ ختمونا دغ تکمیل دا قرآن زمونگ و تاسو دا پارا دې ټول علاقې د پاره ټول امت د پاره د دنیا او د آخرت د نجات ذریعہ جوړ کړي. زمانو
ونړوال علماء کرامو تفصیل خبره وکړله په قرآن باندې، د قرآن په فضایلو باندې، مدرسه باندې، او د هغې سره چې څوک محبت ساتي په هغې باندې. یقینا دا نن چې موږ او تاسو الحمدلله انسانان یو، مسلمانان یو، دا پیژنو چې دا مو بچی دی، دا مو بچی ده، دا مو لور ده، دا مو مور ده، دا مو ترور ده. وروڼو په دې باندې خبر یو چې د خوراک دپاره د ډېرې څیزونو خوراک جایز دی او د ډېرې ناجایزه دی. مثلا د خر غوښه نه خورو، د میخې سنډا، د کټې، د کټۍ، د غوا د دې غوښه خورو. دغه شانتې منګکان او چنګښان دا نه خورو. حلال رزق خورو، پاک رزق خورو، مزیدار فضا کې موږ او تاسو اوسېږو. وروڼو دا ټول برکات د قرآن دی. دا موږ ته دغه قرآن وښودل. کني کومو خلکو چې دغه قرآن نه دی خپل کړی، ما په خپلو سترګو باندې کتلي دی. تایلنډ کې یو ځای کې را روان وم، ما وکتل د خوراک څیزونه پراته وو. قسم دې ماته دی کرکه راغله او سخت یې زړه مې سوړه شو چې په هغې کې لړمانان پراته دي. لړم وایي دا د دې ټولو قیمتي خوراک دی. هغې چې کوم دی واده کړي دي په سیخانو کې دننه. منګکان پراته دي، دا چرمښکې دا پکې پرتې دي. عجیبه سړي ته حیران شوم چې خدای دا خلک دا خوراک کوي څنګه، او دا باقاعده خپل هوټل دی. دا ټول څیزونه په هغې کې سجو شوي دي. ما یې الله ستا لاک لاک شکر دی چې ما تا موږ ته د قرآن ورته لوی نعمت راکړی دی. اسلام ورته ښکلی دین دې راکړی دی. آقا نامدار صلی الله علیه وسلم خو امتیان دې پیدا کړی وو. یا الله موږ په دې باندې شکر ادا کړو، یقینا چې ادا به نه کړی شو. زما وروڼو دا د قرآن برکات وو، دا د قرآن په وجه باندې، دا د دین په وجه باندې زما او ستا خوراک الحمدلله پاک صاف دی. د غوا متیازې کم از کم نه څښو، پاکې اوبه څښو مزېدارې. کوم خلک یې د قرآن ته لرې دي، تاسو وګورئ هندوستان کې هندوان لپې ورته نیولې او بیا په ځان راشئ وایي دا زموږ مقدس دغه دی. څوک په ځان سوټې ګوري. انسان حیران چې دا طبیعت هم د انسان د فطرت هم خلاف دی. یعنې فطرتاً هم دغه څیز ټیک نه ښکاري، خو جهل ګمراهت ته رسېدلی دی چې هغه خلک د قرآن او د دین او د اسلام نه لرې دي. نو په دغې ګندګو کې چې کوم هغه خلک اخته دي. ما او تا ته که دا صفا ماحول میلو دی، ښکلې خوراک او څښاک راته میلو دی، مزېدار ښکلې لباس راته میلو دی، د حیا او د پردې نه ډک، د پښتو د غیرت نه ډک لباس. الحمدلله دا د دین په وجه باندې دی، دا د اسلام په وجه باندې دی. په دې به موږ او تاسو ټول الحمدلله وایو، د خپل الله به شکر ادا کوو، په دې به حمد ادا کوو. یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې د دغې ګندګو نه چې کوم دی هغه موږ راایستې. دې وجې نه حضرت علی رضی الله عنه یو قول دی چې کوم سړی د قرآن نه لرې دی، د اسلام نه لرې دی، گویا دا انسان زناور دی، دا کوم انسان نه دی. زناور هم دغه تمیز نشي کولی چې دا څیز جایز دی او که دا ناجایزه دی، دا حلال دی او که دا حرام دی، دا مباح دی او که دا جایز دی. زناور هم په هغې کې تمیز نشي کولی، او چې کوم خلک د قرآن او د دین او د اسلام د احکاماتو نه لرې دي هغه هم تمیز نشي کولی. دغه وجه وه د قرآن د نزول نړوان دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نړوان دی. دغې مشرکین او دغې خلکو د جهالت دغه دور دا کوم انداز باندې و
خلق وخبر ژوندې لونه چې کوم راغلا پس زمکه کې ژوندې به خپلې دا څومره مې ظلم او جبر خپلې چې لور چې کوم نه ښکارا نشي اوس په دې باندې نه پوهېدو چې دا څه کوم چرته کې اگر چې زما به موري خو هغه هم د چا لور وه زما اطلاق چې پیدا شوي هغه هم د یو لور نه پیدا و د یو پلار لور وه د مور کېده زما محترمو خو جهل دې ته رارسېدلی و چې نه لوڼه دا د عیب شیز دی لهذا هغه چې کوم دی ژوندی ښځه حضرات صحابه کرامو کې حضرت علی کلبی رضی الله تعالی عنه ډېر ښایسته و ډېر ښکلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ داسې نکاح و نظر مبارک په پرېوتی د شپې الله ته ولاړ دی الله دا دومره حسین نوجوان دا دومره ښایسته ښکلی انسان ای الله دې د جهنم د اور نه بچ کړې یا الله دې د جهنم په اور باندې مه سېږه دې خو ډېر ښکلی پیدا دی ای الہ العالمین دته هدایت ور نصیب کوئ چې کلمه ووایي او اسلام ته ووایي کلبی رضی الله تعالی عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې دعا وکړه سحر چې کوم دی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېناسته ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو دین څه ښیي نبی علیہ السلام ورته فرمایي زموږ دین د الله توحید او وحدانیت ښیي د الله یووالی ښیي دا وایي چې زموږ خالق او مالک او رازق الله دی د الله نه ما سوا زموږ بل رازق نشته د الله نه ما سوا زموږ بل مالک نشته هغه الله موږ پیدا کړی او موږ به د هغه یو الله چې کوم دی نو وحدانیت توحید به بیانو عبودیت او بندګي به د یو الله کوو سر به ټیټو دغه یو الله ته به ټیټو غواړو به د څه غواړو د یو الله نه به غواړو د بل چا نه به غوښتنه چې کوم دی هغه موږ نه کوو او دا چې زه الله تبارک وتعالی رالیږلی شوي پیغمبر یم ما باندې قرآن پاک آیتونه دا چې کوم دی نو هغه نازل شوي دي زما محترم وروڼو یہ کلبی رضی اللہ عنہ فرمائے ډېر ښکلی دین دی بیا د اخلاقو متعلق ورسره خبره وکړله فورا هغه کلمه طیبه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویله او چې کله یې کلمه وویله نو هغه وخت کې نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو مسلمان شوم خو آیا الله به ما معاف کړي ځکه چې زه د خپلې قبیلې سردار وم زما په قبیله کې به چې څومره لوڼه پیدا کېدی څومره جینکې به پیدا کېدی دغه ټول لوڼه د اویاو نه زیاتې ماشومانې بچې ما په خپل لاس باندې ژوندی په دې ځمکه کې دننه چې کوم دی هغه خښ کړي دي یا الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله به ما معاف کړي حضرت جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو نبی علیه السلام باندې رانازل شو آیاتونه د الله د جانبه حکم راځي او دا چې کوم د اسلام نه مخکې څومره ګناهونه دي الله وایي دغه ټول چې کوم دی هغه ما معاف کړي دي ټول ګناهونه معاف شو چې دغه تبلیغان وروړه موږ ټول تاسو دا وایو کله انسان کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي د ټول ګناهونه الله تبارک وتعالی معاف کړل د دې ژوند دی د دې کلمې نه لاندې ژوندۍ به تېروي او که دغه وخت ته مرګ راغی کلمه طیبه ویل او مرګ ولا راغی الله تبارک وتعالی به جنت ته لیکم یو داخل فرمایي ټول ګناهونه معاف بیخی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم گناهونه معاف شو خو زما یو ډېره بله عظیمه ګناه ده ای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راته الله معاف کړي بله ګناه دې څه ده وایي زما یو ګناه دا ده زه د یو ملک په سفر باندې تلم کله چې روانېدم نو ما بیبي په هېډه باندې حمل و هغې ته مې ووایي که بچی پیدا شو ښکلې تربیت یې وکړه او که بچی پیدا شوه نو فورا یې دفن کړه ولې بېزې ونه وینو ما دوه درې څلور کاله بهر تېر کړل زه چې کله کور ته واپس راغلم دروازه مې وټکوله یو ماشومه بچی دې دروازې ته یې رامنډې کړلې راله دروازې راته کولو کړه سردار و دغې ماشومې بچی باندې ته څه وکې وایي ما ورته چې ته څه وکې یا ماشومه بچی ماته په وړه ژبه وایي چې زه د دې کور د مالک لور یم د دې کور مالک یم د سردار لور یم خو ته څه وکړې چې زموږ کور ته رادننه شوې او ورته یې چې ښه ته د دې کور مالک یې د دې کور د مالک لور یې نو زه د دې کور مالک یم ستا پلار یم وایي دا ماشومه بچی چې ما ته داسې ووایي زما پلار
زما بابا جان ودا ما فورن د خپل د کمنو اگر انشي زما لا سونه خپلې ما چې کمنو شرط راتوب کی ما په تندې باندې خپلې ما په مخ باندې خپلې په منډه باندې مور کوي مور راشه زما بابا جان راغې زما پلار چې کمنو هغه تشریف وروړو ډیر زیاته خوشاله ده کله یو خوا منډه کله بل خوا منډه په بهر حال چې کله کور والے راغلل وکتل جزیما را بهر شدا فورن چې کمنو هغه ما استقبال وکړو ما ورته دا ماشومه شوګرا ویلا دې داستا لورا داستا بچیرا او یقینا چې انتهایی حسین او جمیل ماشومه وا ډیر خپل او ډیر خشتوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داغینا پس ما دې کور والا ته وې خدای ته وې دا ماشومه د فکر ولې نه هغه را ته وې چې یقینا زما د فکر زړه شولا ډیر خشتوا ډیر خپل وا ما پرې راځي کوم نه غلو شي وې زه سټیم داغی سره کې راستم داغی نه بعد بیا مې کوم دې خدای ته وې زما رالو تیار کا ځان سره بوزم وې زما لا خدای په ما پوښلا زبیر خپل نونی ولم چې ته بهر مولا دا بچي مکتلوا دا ماشومه ته مدفن کوا دا خورن مور کوا ډیر خپل بچیرا زما مینتونه کول خو ما غمینت هغه کمنو په ما باندې نه راتو ما باندې هیڅ پروا نه کېدله هغه ماشومه مې ځان سره روانه کړه ځان سره سبیل شیخ مدارې مې راغشته ده د کلي نه ډېر لرې بهر زړه کې مې لاو چې دا خلک وایي ته سردار وې دا خو اویا بچی زمونږ چې کوم دی هغه ژوندی ښځې کړي دي نن خپله لور چې کوم دی هغه ته نه دفن کوې وایي دا څیز ما ته مخې ته راغې دا ماشومه بچی د مور چې کوم دی هغه سر ورله غوړ کړو سترګې ورله تورې کړې ډېره ښایسته لکه د ګل په شان چې کوم دی هغه ښکارېده ما ځان سره روانه کړه هلته کې یو ځای کې دا کنده زه کنم زما دا ماشومه بچی ما ته راشي ګوري بابا جانه ته ما له ګوډیانې اخلې او که نه ته ما نیا کور کرې بوځې ای بابا جانه ته ما کوم طرف ته بوځې د دې لور نه لږ راځې خواشه تا باندې دا لور ډېر تېز لګي ستا د خولې روانې دي ما باندې وایي خورې راغلې زما دا ماشومه بچی به راپاڅېده زما نه د مخ نه او د ګیرې نه به را خاوره چې کوم دی هغه یې سنډله زه به یې پاکولم دې غاړه کې وړه ورته لوپټه وه هغه لوپټه به یې راواغېسته زما خولې او چولې او بیا روان چې کوم دی هغه لګیا ده په دې بنیاد باندې چې د دې پلار زه خدمت وکړی شم ماشومه ده په دې باندې نه ده پوه چې زما دا پلار چې کوم دی هغه ما سره څه کوي بهرحال چې کله کنده تیاره شوه وایي د هغې نه بعد دا ماشومه بچی ما په خپلو لاسو باندې دا ونیوله دغې کندې ته مې ښکته ور واچوله زما وروڼو د هغې نه پس لګېم د دې ماشومې بچی دپاره خاورې ورچوم وایي د الله په ځان کې دې قسم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دا ماشومه بچی ما ته وایي ای زما بابا جانه ای زما پلاره زه د لوبو سامان نه غواړم زه ګوډیانې نه غواړم زه نیاګر تلم نه غواړم خو ما په دې خاورې کې مه دفن کوه ما باندې نورې خاورې دې کومې هغه مه راچوه وایي زما پړه کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه راته د هغې باوجود په هغې باندې خاورې ورچوم نورې خاورې ورچوم تر دې پورې تر مرۍ پورې زما دا ماشومه بچی ښخه شوه وایي زما دا ماشومه بچی وایي داسې سر اوچت کړه چې مرم خو هسې مرم خدا مې سوال ای الله هغه پیغمبر راولېږې کوم پیغمبر به چې د راتلونکي بچو ماشومانو د دغې جنکو زندګي به بچ کوي د هغې عصمت به بچ کوي د هغې حیا به بچ کوي د هغې ژوند به بچ کوي ای الله هغه پیغمبر زر دنیا ته راولېږې چې دا نورې ماشومانې د دغه شان خښولو نه بچ شي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دې بچی هر وخت کې ما ته را تنبیه کړې وه زما دې بچی هر وخت الله نه دې کوم دی هغه غوښتې وه د هغې نه پس دا خورې په هغې باندې مکمل شوې دغه بچی په خاورو کې ډوبه شوه ساګانې یې ورکړلې په هغې کې به مړه شوي د هغې نه پس خپل کور ته رالم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله به اوس ما معاف کړي چې ما په خپلو لاسو خپله ماشومه بچی په دې خورو کې ښخه کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات وژړل حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین تشریف فرمایي ډېر زیات وژړل په ژړا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ ما بیا بیان کا ما بیا بیان کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا پچو شو بیا په ژړا شو بیا راته فرمایي دا واقعہ بیا بیان کا وی بیا دې کله دا واقعہ بیان کړه حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین په ژړا دي اخر کې دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نندې شو دحیہ دا واقعہ بیا بیانوا رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نشي برداشت کولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته برداشت نه خبره بهر دا واقعہ دوباره وکړل بیا کوي
دا غیر پس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف روڑو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمائے تحیہ قلبی دزڑو دا انتہائی دزڑو سر ایمان کی کمدلو قبول کرے حضرت اخلاص نے ایمان روڑے دے اللہ تبارک و تعالیٰ دا تمام گناہوں نے کمدلو اللہ معاف کری دی زمان رو حقیقت داری آغا دور جاہلیت او کننم گورو قسم پا خدای نرم دادی ملیان کا دعا کوئے دادی علماء و مشایخ کا دعا کوئے دادی تبلیغیان کا دعا کوئے دادی خانقاہون شکریانا کوئے قسم دے کنن زمان استاد لورو دا خورو دا مور پسر بانے دا حیالو پتا پاتے دا دادا دیدہ غصتگا دا جد جہد دے کنن تمام دنیا پتے بانے اخترا چیدہ دے مسلمان زنانا نفت مدلو بڑھنی کمیلو شکل رکوم دین با حیاء سنگا و باسم دین با غیرت و حمیت سنگا لرکوم دین با دغا تفریق دبلار دزوی درور دماما دا تفریق و فرق پا دین دی کمیلو سنگ ختموم جدا بے حیاء طرف تمائل شی بے حیائی پدی کے عام شی دن منکو تا سبورو چنن درک اللہ زموستا پا ملک و وطن کے زموستا حکمران ہم لگیالی داغین پار منصوبے جوڑائی کلوئی داجی کمدن آغا دبی حیائین اعوذ باللہ در وزی پنو پاتے روزی کمدن باقیدہ تاکیلی شی داؤز دے بیاس کے در تیر تاریخ باندے بی حیائین پارا در خلقو لکمدنی اوز اتاکر داروت مسحانہ لکمدن منگو مناو روڑو قسم کو خودے منگو تاسولم خیرت پکار دے و دا غیرتی مسلمانان روتا و غیرتی خویدو کم سلام پیش کوم چی پا آغیر وز باندے داوی خلقو تے جواب ورکو کتاسو بیہائی عام کوئے کتاسو دسد نمانلر کول عام کوئے داوی پا برکا گرانے و دنیا تے او خود رچنا اسلام کے منتا امن را کرے دے اسلام کا منتا عفت را کرے دے زمن دا حیاء کو وجبان دے و زمن دا غیرت کو وجبان دے ننہرو دا مدرسو خلاف دا علماء خلاف ننگی سریرات خبر اگے چی حیاء پکار دا دا خبر اگے چی پردہ پکار دا و دا مولا دا خو پانڈی میں دلس دے دا انتہا پسند دے دی مولا خبر اگوری مورے و دین کے خلیل وی وسعت دے لما رو وسعت شتا لا یکلف اللہ نفس اللہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی کہ نفس آن عمر پر مکلف دے سورت یاغی کی طاقت دے بس آگے پر دے مکلف والحمدللہ حیاء عزت غیرت پردہ دا زمون و استاذ دا نفس عین مطابق تا دا استطاعت عین مطابق تا نزمارو لگ دخبلو بچو تربیت دا مدرسی دی دا بناتو مدرسی الحمدللہ فاہمے کے دا سر تبلیغی جماعتونو سر المخدورات جماعتونا فاہمے کے دا انسان ایمان کی کم دینا دا تکمیل چیز زمون پا کور میں زمان ولگ پا خبل کور کے مخبلو بچو بانے خیال ساتھ بکار اولک دا بازار چکم ماحولو نرم جوڑ دی نن آگین اخبل بچی بچکون پکارونو نن آگا جاہلیت طرف تیرانے موزی کچھت دا موسیٰ تمسوک دا قرآن بانے و حدیث و دا نبی علیہ السلام کو سنت بانے ہو یقیناً چی حیام محفوظ دا غیرت محفوظ دی و حبیت محفوظ دی انشاءاللہ خودن دا خلق لگیا دی پتہ کہ انداز بانے لگیا دی چی بے حیائی دی کم دیلو بلکل عامش اخبر بانے دا سو ہوئے لرے مزے از روزانہ سلیم خانیمی سے دور کا زمان مدرسے نظر آدھی ریلارہ یونیورسٹی دا عبدالولی خان یونیورسٹی کل کل ممکن بولتے ہیں چلتا کہ اچھا سکاری جاسا ورش قسم پخلی دا سے ماحول پکی جوڑ استان با برطانیہ یہ رشی استان با انگلینڈ یہ رشی استان با تھائیلینڈ یہ رشی دوبرا لوی بے حیات طرف صدا خلق بھی غیرتی خلق بشتا الحمدللہ پردہ کے بل تعلیم دینا مانا ممانیات نشتا ممانیات دارے سرے دا نور دا خور دا سر دا لکم دینا غلو بٹاو بولتے دا غیر پڑھو دیو بولتے دا غیر حیات دے کی قسم پخلی دا دی دا وجہ نظر معاشرہ کی بگارو ندی تقریر مراد ندی وڑو سرے دا خپل اصلاح دا پار داویم کنن خپل زان بچکول غوارو خپل دین بچکول غوارو خپل عقیدہ بچکول غوارو خپل مدرسہ بچکول غوارو تو بیا بزان کی حیاء دا بعمکو انشاءاللہ مضبوطو و غیرت بزان کی راوڑا بے غلطو جنمو ننے پکا دا بے حیاء جنمو ننے پکا دا غیرت جن پکا دی اور وز دیولی دی یو سیکنڈ دیولی دی یو منٹ یو گھنٹہ دیولی دی خدا حیاء و دا غیرت زندگی دی اللہ دی زمان کو تاثر ٹوکر سی زمارنو
دغه مدرسې الحمدلله زموږ استاد لپاره عمده ماحول فراهم کوي. زموږ استادې بچو د اشوار لس ماشومانو بچو الحمدلله قرآن پاک وایي، خو صرف قرآن نه دی ویلی، الحمدلله آداب یې زده کړي، الحمدلله مشرانو اکرام به زده کړي، کور ته چې ننوځي سلام به زده کړي انشاءالله. په لاره کې استاد السلام علیکم. ما په ایمان کله کله ماشومان وړې وړې ماشومان بچي نو کور په کور کې زموږ وړه په مدرسه ده راسي مازیګر ماسپخین د پس تر ماښام پورې نو چې هغه ماشومان وړې وړې ماشومان بچي نو کور کې دروازه راسي وړو ته کې کړکۍ هغې ورته استادان ورځي نو زه ورته څنګه دي چې ماشومان د استادان راشي باجیګانې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قسم دې خوند راله راکړي دغه شان کور ته راغلوځي نو وایي فلاکي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زموږ ستانه خیر الحمدلله دغه موته په کور کې سلام بالکل راشي دا موږ د غیرت خلاف دی دا غیرت نه دی وای ښه لکه په دې بدن خو یو موږ ښه مولوي صاحب ټیک تا خو په خزه د صاحب چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا دا خدای بنده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غیرتی انسان ور و بل نشي کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ استاد مور هغه ام عائشه رضی الله تعالی عنها فرادنه نه وشو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نبی علیہ السلام څخه په کور کې سلام شولې ماشومان بچی پلاره دی بولانو رسول الله صلی الله علیه وسلم په پلاره کې چې نه مخامخ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ماشومان په جواب به یواره ماشومان صدا وکړه چې نبی علیہ السلام موږ باندې هر وخت سلام کړوان دي راځي چې نن موږ وروان دي چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم راخاره شو ماشومان خپل جوړوله نبی علیہ السلام تعالی فرمایي السلام علیکم ورحمت الله ماشومان وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او په خنداش نبی علیہ السلام ته خپل بچي ول سپورې مخاندل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن خو من سلام کړو چې نن په سلام کې تاسو باندې وړاندې کیږو نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ السلام ته څوک وایي شوی نو د ماشومان موږ تاسو باندې سلام کړوان دي شو یا رسول الله تاسو مو سره ښکارا شه د اخر سلام واجب نن بیا روان دي زمانو سلام عام کې سره محبت پیدا کی السلام علیکم سلامتی علی پتا شو ورحمت الله ورحمت الله وبرکاتہ الله برکاتہ د کور کې برکت راځي کې بدل راځي کور کې رحمتونه راځي کې بدل راځي فکور کې سلامتی راځي کې بدل راځي زمون کورونه چیرې وخت راځي او د فساد چې کور ته ننوځو نو په کنځلو ورنه دا سراسي کړه دا لوخ دلته پروت دی دا ځان مو سکړی ته وایي نه دا څه اخلاقونه بس دا مخه سره په کور باندې لمګه ډیر اشیاء پس په دې ولا خو راکړي چې غوسه وکړه مکوا غیر یو وخت دا چې په خوري شفقت په نگاه باندې ورشه کله خو واقعا پروت په کور دی او چته کې سړی کې دی چې لازم کې مونږ ته جهان هغه هر وخت په لالو په ځای باندې پروت ما شومان دي کله بلو کې ولې پروت دي کله بل دي پروت دا ځکه وې چې په کور کې مونږ وتاو کله کله راځي غوسه کله کله جمعه او مدرسې ته جراش دا طالبان دا ګوره خیال دې پاتې دي دا طالبان دي په پاک وبا طالبان دا دې کور دی بس خامہ هدي کې چې ته لوخي به ظاهر پروت دي چاته په ځای باندې پروت دي چې مکه وځي بس دا درې خبره ده کومرو یو جمعه او مدرسې ته ماشومان په جمعه تراشي هغه بار کله ماشومان دا چلو بار چې دې جمعه تراشي دې یو خبرې راځي کنه خپل هم دا غشاله پرې دې دا ذکر ماشومان راځي دې جمعه ته ذکایوا کله به ټوټه کولوي کله به بل شو دې کړه ماشوم دې ماشوم غریب خو باندې باندې کوئی نه دی دا ټوټه نه کولو راو بس الله یاد کړه لاس وی کله خری وی کله د سکولې چې کله دې شي کوله سب کې جوړ دې کې نو کار په سجده باندې مفروض دي یو رسول الله صلی الله علیه وسلم منذ الكون سجده ډیر وګدا شو حضرات صحابه کرام رضوان الله اجمعین دا تشویش دی نبی رسول الله دا سجده خو ډیر طویل شو چې کله موږ ختم شو نبی رسول الله ورته فرمایي چې تاسو تشویش نه خبره تاسو تشویش پیدا شوه چې سجده ډیر وګدا شو خو چې کله په سجده ورالم یو معشوق راغی زماده سر د پاسه کې ناس غالبا امام حضرت حسین رضی الله عنه دی حضرت حسن رضی الله عنه معشوق دی په دې شرط کې ناس و ایمان کې چې کله دې په خپل دین کوڅه زبر سجده نه کوي سر چل سمو خیال کې دا مو تاسو په معشوق کې هغه کومشتي کې نشته او څو کنځل په موږ کې کړی
Vamos, deja, mau ir para ahí cuando el viaje mundo no va a decir. Vamos que vamos a ganar esta. Obviaba, चाचा चीज़ भी आदत है कि बस बाजार में. माशूम जब तक जुमात के चलो वाले बस पवन मान के आमत राज. साढ़े अक्पल मुंस कवा खुशाली का जब उन्हें पाक जुमात का मदरसे का माशूमान ला रहा was. अच्छी बल जाएगा उसको. नूरों पर दे बांधे लासे कवें दास हम तरबियत. बड़े अंदाज वाले बकार माशूम बच्चे बोले शाबाश बच्चे वो जिंदाबाद. ये खुशाली का जुमात के. Ada sudah Jumat secara balatsi, ada sudah madrasah secara balatsi, oh ya waktu itu nih insya Allah manzalara, di sana awal jadi kami nak Jumat biar ada insya Allah. Oh kalau di Jumat kerana us pakai oh kerja lu enak pakai lo beri deki, dah sana madrasah tu lawa selalu, madrasah tu lawa alhamdulillah, 24 घंटे pada Jumat dia madrasah ke dan ni, kalau dah sebaru ni, orang dah sepakai kawan dah pakai nata Taliban ni, dah sini ni Google ni, lepas perintah jadi Google di sana orang macam mana ni. Tasawuf itu pun macam mana sampai lalu, grani kali